محترم مسلمانانو خویندرونو چې کله تاسو میاش ولیدله د رمضان المبارک میاشت تاسو ولیدله نو په دغه ټایم باندې به محترمو تاسو دغه دو وظیفې وکئ انشاءالله عزیز هغه څه به تاسو ته میلاویږي چې پوره ژوند تاسو هغې پسې ترسیږئ پوره ژوند انسان هغه څیزونو پسې منډه وهي انسان هغه څیزونو پسې دا ورځي چې دا عمر څنګه میلاو شي انسان کوشش کوي چې ماته رشته میلاو شي کو واده نه کړي انسان کوشش کوي چې ماته دولت میلاو شي انسان کوشش کوي چې ماته عزت میلاو شي انسان کوشش کوي چې زه پرسکون زندگی حاصل کړم انسان کوشش کوي چې د هر قسم مشکل نه تکلیف نه پریشانه نه زه بچ شمه دغه رنګ محترم انسان کوشش کوي زما تمام حاجات د پوره شي د دې لپاره محترم انسان کوشش کوي چې دغه سیز د مات میلاو شي نو تاسو سره ډیر زیات ناشنا چانسز دي هغه ممالک چې باید کله میاش لیدل شوی نه ده او کو میاش پکې لیدل شوی وی او اوس دا خبر چاته ورسره چې وظیفه دومره لازمي ده اوس ته وکړي اول کوشش دا وکړي دا وظیفه دومره شهر کې دومره چې کوم ممالک کې به نن ماهام حلق کینی او میاش وګوري او نن به په نظر راځي نو هغه حلق ته پکار دي چې هغه دا وظیفه د اوس نن سره سیو کې چې کله میاش ولیدله نو بیا د هغه نه بعد محترم د وظیفه کې ان شاء الله عزیز ان شاء الله دعاګانې مراته کوي او زه دا وایم چې د صفات نشي چې تر ماهم پورې دا ویډیو نه کتلی نو کوشش وکړئ دا ویډیو په خپل مو ګورئ وظیفه په خپل مو کې د ځلانه وکړئ او دغه رنګ مرګرو سره شریک کړئ ان شاء الله عزیز محترم ډیر زیاته فائدہ وکړي او کلم چې د میاشتې حواله سره وظیفه وی نو کال په کال محترم دا وظیفه شیر کوم ان شاء الله عزیز ډیر زیات بهترین فیډبیک دا راځي او خلک دا وظیفه کې دغه جنو سره دا بدلیږي محترم مسلمانانو خویندرونو رمضان مبارک د الله پاک یو ډیر زیات قیمتي او ډیر زیات لازمي تحفه ده هغه د میاشتې د لیدو اهتمام د دوانو جهانو سردار مبارک پکو صحابه کرام پکو او د کې واځ هل کې د شک روزي نسین د شک روزه دا نه کی واځ کسان د حساب نه ويره زما د زما حساب دا وای چې سبا ور صحیح ده بل سبا ټیک ته 13 ور صحیح وا نو دې کې حساب کتاب چلیږي نه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وی تاسو میاش وی نه که تاسو میاش اونلی دلا نو بیا تاسو دیرش پوره کې د شعبان دغه نه بعد به تاسو کوي روزه ونیسئ یو خدا همره شو چې شک د ورځې کوم روزه ده دا ونه نیسو اول هم وردا چې کله میاش ولیدله بیا به روزه نیسو او چې کلم تا میاش ولیدله نو بیا د هغه نه بعد دا وظیفه وکړه ان شاء الله عزیز عزت به هم ملاويږي شهرت به هم ملاويږي دولت به هم ملاويږي رشتہ به هم ملاويږي دغه رګي هر قسم حاجت دا پوره کیږي هر قسم مصیبت مشکل تکلیف پریشانی دا ختميږي نو راځي د وظیفه په خپل موکو او دغه رنګ خپل مرګور سره هم شریک کو چې هغه داس قسم له وظایف دا وکي او دا غویم ژوند دا بدل شي یا الله د رمضان په خاطر باندې د خلکو تمام ګناهونه معاف کړه یا الله ستا بندگان دي او د خپل بندگان رب بل چاته ما والا کوا خپل بندگان په خپل رب دوی سره د اسانه معاملې وکړه څومره ګناهونه دي په دې باندې قلم دا پیرا کاګه څومره حاجات دي رب تمام حاجات دولت پورا کړه هر قسم مسله د دوی ختمه کړه یا الله څومره دواګان نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم وختي د امت پکې پایدره رب تمام دواګانې د قبول کړه کوم دواګانو نه کوم شرونو نه د کوم شرونو نبی کریم علیه الصلاه والسلام امان وخت رب لاغین امان راکړه څومره کسان دا ذکر کوي وظایف کوي یا الله دا وی وظایف د قبول کړه امین ثم امین محترم مسلمانانو تاسو کله چې میاش وینئ کله تاسو میاش ولیدل دا غي نمبر به تاسو یو شپری درود شریف وایي او ویل یو شپری درود شریف بیا به هغه نه بعد تاسو سل پیری استغفار وایي استغفر الله استغفر الله بیا به هغه نه بعد تاسو سورۃ الفتح دا درې پیری وایي ان فتحنا لك فتحا مبینا پورا سورۃ تقریبا دو پانه ده کو دو مخه ده او دو پانه ده
دا به تاسو وایې درې پیرې، او بیا به درې پیرې تاسو وایې سورة القدر، انا انزلناه فی لیلة القدر. دا به تاسو درې پیرې وایې. بیا به د هغې نه بعد تاسو درود شریف ووایې، او بیا به د هغې نه بعد تاسو لاسونه اوچت کړئ او دعا به وکړئ. الله پاک د رمضان په خاطر باندې، د دې دواړو وظیفو په خاطر باندې زما ژوند اسان کړي، مالا پکې ترقي راکړي، کاروبار راکړي، کوم واده نه یې کړی د واده خبره هم پکې وکړه، دغه رنګې نوکري درته میلاو نه وي نوکرۍ خبره هم پکې وکړه، دغه رنګې عزت غواړي وغواړه الله پاک نه، چې سم د الله پاک نه غواړي دغه واسطې ورله ورکړه، د هغې په ذریعې باندې دعا وکړه، د زړه نه وکړه، انشاءالله قبلېږي به ګارنټي درکوم. کوشش وکړئ په خپل هم دا وظیفه وکړئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.